قرآن کی ماہر انسان دا براغا سفیران پرشتو عزت مند پرشتو نیکان پرشتو سربی والذی یقرأ القرآن والذی یقرأ اغا سوک چی قرآن اولولی ویتطاعتو فیه او خطے وائی سختی سے وائی وهو علیہ شاکن قرآن مستد بگرانی و لگی آلی نو فلہو اجر در پر ڈبل اجر سومرہ جو کہ تکلیف سا قرآن میں دمرہ با اجر دے نور زیادی اور یا یو بل حدیث ہے واخر تبرانی پہ لوسط من حدیث جابر من جمع القرآن چاچ قرآن جمع طول قرآنی لیو طول قرآنیات کو یا طول قرآن ترجمه وکړه طول قرآن تفسیر وکړه طول قرآن باندې عمل وکړه كانت له عند الله دعوه مستجابه دغه لپاره یو دعا لري چې خدای قبلې د قرآن د عالم د لپاره یو دعا ده ان شاء جعلها في الدنيا کو الله غواړي په دنیا کې به ورکی او ان شاء ادخرها له في الاخره که الله غواړي په آخرت کې به خزانه کوي واخر الشيخان مسلم وبخاري وغيرهما من حديث ابي موسى الاشعري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة مثال داغ مومن چې قرآن وایي داغ مثال د بالټې دی طعمها طيب خوند مزیدار دی وريحها طيب بوی مزیدار دی ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثال داغ مومن چې قرآن تلاوت نه کوي كمثل التمرة مثال د کجوري دی طعمها طيب خوند خوږ دی ولا ريح لها بوی نه لري ښایسته بوی نه لري ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثال دا فاسق فاجر چې قرآن وایي كمثل الريحانه د مثال په شان د کشماري دی ريحها طيب وطعمها مر کشماري سره ښایسته بوی کوي لکه او سکرې یا پاڼه چې تاسو سکه لګا چې په تریخوالي پوهه ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثال دا فاسق فاجر چې قرآن نه وایي كمثل الحنظل دا مثال د مړغونی دی مړغونی پرې شاو زموږ کې زموږ سره بار شړې زموږ کې پای کې ورته دونه دانې کوي او بیا هغه دانې چې کوم دی نو ورستو شبرګه باندې دانې بیا ورستو جوړې شي هغه ته مړغونی انتهایی تریشره او انتهایی بدبو شي او حنزل ورته ویلي تاسو په سبعه معلقه لري چې هلته یو سړی تللی او د یو قبیلې د ککرو سره ولاړو نو هلته معلقې والا وایي لدا ثمرات الحي ناقض حنزلي وایي د قوم د ککرو سره ولاړو او مړغونی ماته دا کنایه د جړا ده ځکه د مړغونی دانه چې ته وچ مړغونی دانه چې ته ماته د سترګو نه وري اوښکې داري وي د هغې دومره تیزه نری غوندې بوی دی او هغه داسې پای کې داسې دغه هم پکې پروت دي د خاورې په شکل باندې یو دغه هم سوري ته راځي لکه تاسو چې پیاز پرې کوئ تراخه پیاز پرې کوئ سترګو نه یو توف کې بیږي که نه نو دا حنزل کې به خبره کوله دی د حنزل د ده مثال د مړغوني دی چې نه بوی لري او نه خوند لري بلکې د غورځولو کار دا بل حدیث یو دوه حدیث دا بیا به بس کوم دا ښه په غور واورئ دې کې ډېر لویه پیدا ده وأخرج الشيخان مسلم وبخاري من حديث عثمان رضي الله عنه خيركم وفي لفظ فبلغ حديث كي إن أفضل ورستاسنا بهتر استاسنا من أغسوك تعلم القرآن چې قرآن زدكي وعلمه القرآن بالمثال تعلم زدكول توي القرآن أو
علم يعلم تعليم تابع بالتقوى زاد البيهقي في الأسماء فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الكلام دا الله دي كتاب ورواله په تمام خبرو د انسانانو باندې دا اصله لکه الله ورواله په تمام مخلوق سره واخرج الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب د کوم زنانه او نارینا په دماغو کې او په زړه کې چې د قران صبره خدای د دې مثال دوران کور دی قران کورم لیدل چې دوران کور کې به خلک څه کوي ډېر خلک به یې کو دوه لپاره کېږي نو دې انسان زنانه او کناری دا او چې د په ذهن کې د قران څخه حصے نشته د دوران کور مثال واخرج ابن ماجه من حديث ابي ذر آیات ته موږ بعض کلمات د ټول د کتاب څخه اول او قرآن مجید تلاوتونه په دې د ټول نو دا به په دې شي باندې یعنی نو یو طرف د کتاب اړول دي قرآن ترجمه اړول دي او طرف د نقل زور ورکول دي ابو ذر غفاری راوی الحدیث دی ابو ذر غفاری صادق اللهجہ صحابی لأن تغدوا فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة يا حديث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمائی او دا خبره د رسول الله کوي دا خبره چې د سار کې لاړ شي لکه تاسو نن سار راغلی ان تغدوا چې د سار کې لاړ شي درس قرآن تا فتتعلم آية من كتاب الله يو آيات الله د کتاب څخه یو آیات خیر لك را تار پر ډیر ورده من ان تصلي 100 رکعت چې تسل رکعت نه پړو یو آیات د قرآن د کول او سل رکعت نه پل کول دا یو آیات د کول او په یو آیات باندې کول دې بهتر حدیث کوئی گئی پرې کنه نظم درجه چې په ماز طالبان باندې شي دي کاری نشي او دا شیخ سره اکثر په فائدې نه دا نه چې نه بل باندې کول خو زه بسم الله په وخت ته تاسو لپاره دا دی چې کوم څه کوم د څه کوئی دوه رکعات دا د ابو هريره رضی الله عنه دوه رکعات او دا کوم چې په منظور په سر رواتب دي دا خو سنت مؤکد دي دا خو کوي بعض خلک د کیره په دې لا ترجیح ورکوي او من بالجهر او د نبی رسول الله سنت مؤکد پری دي دا خدای غریبان نه پری دا مسکینان دي الک کوی کول پکار خیر دې کدا کول موږ باندې نه سمږي کړه پری دې کې او من بالجهر دا نه پیغمبر په سنت مو خو ته سوي نه او تا خو ډیر هم سنت پری دي دا څنګه راته په نبی سنت وي زواني فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة وقال الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من تعلم كتاب الله چاچر الله کتاب زدکو قرآنی وائی ترجمه ثم اتبع ما فيه هداه الله اور پسیشو باغ تعلیمات و جبری کی دی هداه الله من الضلالة اللہ میں گمراہی نے بچ کی دنیا کی او وبقاه يوم القيامة قیامت بولتا اللہ ناکار ایسا کتاب نبی ایسا چاچے قرآن اوائیو او دا قرآنی تعلیمیوں کو او دا قرآن پسیشو عملی پی شروع کو اللہ میرے گمراہی نے اساتی دنیا کی یو او پا قیامت کی با اللہ ورسرا ناکار حساب ان کی ناکار حساب دارے چی لما پعالتا و کیفا پعالتا کار دی بری کرے او چی کون سن نہیں کرے داتا پوس بل یو حدیث دی وآخرج ابن ابی شیبتا من حدیث ابی شریح الخضاعی ان هذا القرآن سبب تركه بيد الله وتركه بأيديكم لا ناشنا حديث
وی دا قرآن دا اللہ پڑے دے دا قرآن دا اللہ رسی دا یوا سری دا مخلوق سر دے او بل سری دا اللہ سر دے متاسطو اختبیر ہے آمد تربو سبب دا قرآن رسی دا تربو بید اللہ یو طرف خدای لاس کرے و تربو بعیدیکم بالطرف استاسو لاسن کرے فتمسکو بھی کلک منگولی پہ لگوئی فإنكم لن تزلوا ولن تهلكوا بعده أبدا شرط بگمران شيء أو شرط بتباو هلاك شيء لدين رسول وآخر الديلمي من حديث علي رضي الله عنه حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله القرآن حملة تاسمار حملة القرآن ترجمة افتكاري ده عالمان القرآن والطالبان القرآن ده حملة القرآن حملة القرآن ده سبي في ظل الله ده الله بسوري كبوي ده الله ده عرش بسوري كبوي يوم لا ظل إلا ظله باغ ورحمة الله رسول الله عندي سورة وسوى ده الله رسول الله ده الله ده عرش سوري وأخرج حاكمه من حديث أبي هريرة يجيء صاحب القرآن يوم القيامة ده قرآن عالم وطالب براشد قيامت ورزباني فيقول القرآن ده قرآن عالم وقرآن طالب العلم براشد قيامت ورزب الله دربارتا قرآن ولالي ويقول القرآن يا رب حلي يا رب طلع لي شيء وزادين بك قرآن براشد قرآن يا رب حلي خلاص کر تاس دنیا ته لګړې د ډېر کوشش کړه دا پیدا حلي بيوازي انا فيلبس تاج الكرامه د عزت تاج ورته سر باندې کې کوي شي تاج د عزت ثم يقول يا رب زده يا الله انا بدي باندې لك نورم ورسوکا يا ربي ارزع عنه يا الله راضي شه فيرزع عنه الله واسم القرآن نخبره واسم القرآن توجه نور كوي واسم القرآن الكريم نور كوي بس ويقال له اقرا وارقي ويزاد له بكل آية حسنة او ارتبوه للشيء خيجة بجنت ارقي جنت کی خيجة او لولا ويزاد له بكل آية حسنة فهر آيات ورقيو يونيكي الله زيادة ده آخری حدیث ده کئی بیا مستر وأخرج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الصيام والقرآن يشفعان للعبد عبد الله بن عمر رضي الله حديثه چې دو شی د سفارشیان یو قرآن دی او بل رمضان نو چې قرآن خپل کې او د رمضان روزه ونیسي او بیا یې په رمضان کې خپل کې دو سفارشیان د دې وجې نه د قرآن ترجمې خلک په رمضان کې کوي چې دو سفارشیان ځان دپاره ګوري دو سفارشیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر شاگرد بڑے صحابی تھا قرآن وائے کہ وفات شوی استاد قبر دا زیارت دا بارا با پرشتی رہا صحیح حدیث تھا قرآن وایا مرگریا کہ وفات شوی استاد قبر دا ملاقات دا بارا پرشتی رہا پرشتی استاد قبر ملاقات تھی او آخری حدیث دارے وأخرج من حديث أبي ذر إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن داخل حديث دے چکم امام السیوطی رحمه الله اتقان کی جمعی او دا مجموعہ قرآن نور لار سورت کو رستبل باب را روان دے بل زیوائی
सूरह फातिहा व फातिहा के वायु द बकरे व बकरे के वायु दा द मजमुआ कुरान बयान आखिरी पे अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रही द हदीस कि नबी करीम दा से फरमाए तासो چې मशर ख्वाल زئی نو خلق هغه ډالۍ دي کنه یو ډالۍ راغستی او د خپل مشر نو تاسو چې د الله دربار ته ځئ نو الله له ډالۍ پکاري کوي چې الله له موږ ډالۍ ځان سمېږي ابو ذر غفاری رضی عنه روایت ده چې دا هغه ډالۍ نه بهترینه ډالۍ د الله دربار ته نشي وړي کوم چې تاسو ته الله نه راغلي زه تاسو راته مونږ ته الله نه کوم ډالۍ راغلي ګیفټ چې ورته تاسو وایي په دې کې ورته ګیفټ څه شی قرآن نے نو تخ اللہ نے چې موږ ته کومه ډالۍ راغلې ده همدا ډالۍ به موږ الله تعالی ته خدا معنا نه ده یعنی په دې ډالۍ باندې ایمان او په دې ډالۍ باندې عمل او دا ډالۍ د خپل ژوند د مسائل حل مساس الله تعالی دا ایمان ځکه وایي چې انکم لا ترجعون الى الله بشيء تاسو نشئ واپس کړئ الله ته په یو سیز باندې نو ډالۍ باندې افضل ډیر غورا مما خرج منه دا ډالۍ نه چې الله طرف راوته تاسو ته یعنی قرآن یو ډالۍ دا او قرآن ډیر لوی خبره ده دا تاسو ان شاء الله نن پرې دې مسکو ان شاء الله با سباتا آداب د قرآن مجید د ناس دی هغې لپاره د اودسو په کومه طریقه سره یې کوي اوس یو څو هدایات او څو شرایط اگر په ذکر کومه بیا به اوس کې د فاتحې به بیا انشاءالله ورځي د تفسیر کو ورپسې بیا به درې پورې باندې دا دعا وکړئ مونږ چې دا کوم د قرآن درس شروع کړو الله ستا د رضا لپاره یې وکړو زمون د نومونو مستمارونو د ریاکارۍ نه الله تعالی موږ وساتي خدایا دې باندې خپل بندګان هدایت ورکړي خدایا کوم مردین چې دې کې شامل دي د دنیا او آخرت او خوشحالۍ ورکړي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت او یا د زمون کې خدایا موږ ټول په قرآن باندې پوهه کړو ټول په قرآن باندې عمل کوو توفیق راکړي خدایا زموږ څونه مشران زنانه نارینه کشران مشران او ماشي خدای سونا زموږ مسلمانان بیماران دې ټول شفا کامله کړي خدای زموږ ټول په حال باندې رحم وکړي خدای موږ ټول ناراضي شي خدای موږ ټول ناراضي شي او خاتمه زموږ ټول ایمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره